بسم الله الرحمن الرحیم. د غسل سلسله روانه و، فرایض سنن مونږ ویلي. اوس یو اهم مسله دار چې د غسل په کومو خبرو باندې واجبېږي، فرض کېږي. نو د دې څلور اسباب دي او بیا په هر یو سبب کې تقریبا په دې دومبنو دوو کې به څه مسایل هم دي، هغې نه ځان خبرول پکار دي. خو مسایل لږه پیچیده هم دي، ویل هم ډېر مشکل دي. خو زما په خیال سره چې د دې واسطه راځي د هر انسان، نو خبرېدل دې پکار دي. غسل چې کوم دی نو دا په حدث اکبر باندې واجبېږي چې لوی اودس ورته ویلی شي، او د هغې څلور سببونه دي. لومبنی سبب خو د دې دا دی چې د بدن نه د مني خروج وشي په شهوت سره، یعنی هغه چې کوم دی د مني خروج په شهوت سره د بدن نه وشي. اوس خو خوا که دا اوده وي یا بېهوش او یا په ویښ او یا جما کولو ټیمو یا بغیر د جما ټیمو یا په خیال یا په تصور سره د ده نه خو د مني خروج وشو، نو دته چې کوم دی غسل په ده باندې واجب شو. دا لومبنی سبب. او اکثر د عوامو ذهن کې خو دا مسئله چې بس خروج دا د مني خروج دی، خو نه، دې کې څه مسئلې داسې دي چې ګوره هغې سره د عوامو معلومات ورته ډېر کم وي. مثلا چې لکه بعضې ټیم کې انسان چې کوم دی جما کوي او د جما په وخت کې د کله خپل آله تناسل دا د خپلې بیبي په هغه فرج کې وردننه کړه، نو دا هشپه حصه چې کومه دا سنت شوي حصه چې دا د وردننه شوله، خوا که بیا دته انزال وشو که ونه شو، نو په دواړو باندې غسل لازم دی، غسل به کوي. اوس که مني جدا شوي او که نه، خو چې دغه د زنانه په هغه فرج کې د خپل حبشه د سر چې کوم دی دونه وردننه کړو چې هغه پټه شول. یا مثال په طور باندې که دغه نه مثال په طور باندې او چې دوه بالغ هلک او جینۍ که هغه ښځه او خاوني او که نه، یا مثال په طور باندې داسې که هلک او هلکي یا بل څه دغسې که نه، خو په هر حالات کې چې د هشپه وردننه شي، نو په دغه حالات کې بیا په ده باندې که انزال وشي او که نه مني وځي که ونه وځي، په ده باندې انزال ده باندې غسل واجبي. دا حالت چې کوم دی که صرف د زنانه سره یي او که د دواړه جینکې داسې حالات استعمال کړي، نو په دغه حالت کې چې کوم دی په ده باندې غسل واجبي. بله مسله چې کوم دی که انسان نه چرته مثال په طور باندې غسل وکي، خپل اثر انزال مثال په طور باندې په خوب کې په انسان باندې انزال وشي او بیا د انزال نه پس هغه ولامبي، خو دو نظر ولامبي یا چې کوم دی په داسې حالت کې چې هغه ولامبي او چې واپس د لمبا نه بعد راوځي د ده نه نوره مني راوځي، نو اوس د ده دا لومبنۍ لمبا باطلېږي، دوباره و بیا غسل کوي د باندې، ځکه چې هغه مني خروج دا وشو وروسته بغیر د شهوت نه، هغه انزال وخت او شهوت او لذت د مخکې محسوس کړی، خو د بیا چې کوم دی 40 قدمونه هم نه و اغوستي، یا مطلب د ده هغه مني چې کوم دی دننه په رګونو کې بنده وه، نو لومبنی غسل چې کوم دی هغه خو د ده الرډي ځکه باطل لالی چې ده هغه وکړلو او هغه مني چې کومه راوتې بهر نه ده. ځکه که مثال په طور باندې یو انسان چرته دته انزال وشي او دته لذت محسوس
خو په دغه حالت کې چې کوم دی دا د خپل ذکر باندې په لاس باندې راټینګ کی یا په څه کپړه باندې راټینګ کی او منی بهر خروج ته پرې نه دي او دا لذت محسوس کی هغه ټوپ محسوس کی هر څه محسوس کی او منی بهر پرې نه دي نو بیا هم په د غسل لازم دی غسل وکړي نو دا حکم د دغه مسلې چې دا هغه لذت او څه محسوس کړي چې بریتانوي سیب لیکلي دي چې دغه لذت څه محسوس کړي خو منی بهر نه ووتی نو د باندې غسل لازم څنګه چې په دې مسله کې که انسان دغه ټیم کې ځان راکلک کی یا مثال په تور باندې پس تار وغیرہ سره یا بل څه سره خپل د شهوت د منی د بهر پر خودو لار بند کی خدا هغه لذت محسوس کی نو په د باندې بیا غسل لازمي نو په دغه حالت کې چې کوم دی هم په د باندې غسل لازمي بیا چې کوم دی اکثر که ښځه خاوند دواړه چې کوم دی په یو پالنګ کې وده وي او چې دواړه سحر راپاسي وګوري نو یاره د معنی نشانات وي اوس زنانه و امام کوم نه دی لیدلی خاوند و امام نه دی لیدلی دواړو څه فعل هم نه دی کړی خو بیا هم چې کوم دی په هغې باندې غالب ګمان د منۍ و خو دغه چې کوم دی بیا په کار دا دي چې دغه ټیم کې ولامي ښه خبره دله دا ده چې دغه ټیم کې دی ولامي ځکه چې اثر خدای محسوس نه کړو خو ماحول داسې جوړ دی چې شاید چې شوي خروج د منۍ شوی نو دغه حالت کې چې کوم دی بیا د غسل لازم دی چې وکړي دویم سبب دا دی چې د انسان نه د دې تاسو ته ما ویل چې لکه په خاص حالت کې چې کوم دی که هغه مردي که زنانۍ که خنثی مشکلي که هلکي که هر څه سره وي خو چې دغه حفشه دننه ورشي دخول وکړي په دغه حالت کې نو په دغه کس باندې بیا چې کوم دی چې بالغ نو په د باندې غسل بیا لازم دی چې غسل وکړي اگر که د انزال شوی وي که نه وی شوي یا داسې چې مطلب دا دی یو وړه جنۍ وي د هغې سره چې کوم دی انسان داسې کار وکړي خو جنۍ نابالغه نه وي دا سړی بالغ وي دا لږ بالغ وي نو په ده باندې هم غسل لازمېږي که د ده انزال شوی وي که نه وی شوی نو په دغه حالات بعضې حالات اوس دا مثلا هم راتلی شي چې یو سړی وایي چې یاره زما خو مطلب دا دی حفشه د سره شته نه ده کټ شوی اوس بقایا اندام خو شته خو حفشه نشته چې کوم سنت کړی شوی دی هغه ټول کټ شوی دی نشته نو بیا به د دغه حفشې په حکم چې څونه د دغې هم ته دخول شوی و او دغه هم ته دخول شوی و دونه حصه قدرې ورډوبه شوې وه نو په هغه حالت باندې که دغه حفشه وي او که نه وي مثال په طور باندې بیا هم په دغه باندې غسل لازم دی خامخا چې کوم دی غسل به کوي بس دغه مقدار د حفشې مطابق شو دریم سبب چې کوم دی نو هغه د غسل چې کوم دی حیض دی زنانو ته چې کله حیض راشي او د حیض هغه موده مکمل شي د هغې نه پس په هغې باندې غسل لازم واجب دا به بیا په هغې کوم چې کوم دی غسل او د حیض خپل ایامي د زنانو ته معلومي چې په دغه حالات کې به چې کله حیض نه صفایي راشي انشاءالله په دې باندې به مې تفصیلي خبره وکړو چې حیض څونه بیماري ده دې کې اختلاف دی د ائمو د احناف په نسبت باندې کم اسباب دي څلورم چې کوم دی د حدث اکبر چې کوم دی نو دا نفاس زمونږ پښتانه چې ورته څلوېښتي وي ماشوم چې پیدا شي د هغې نه پس چې کله کومه وینه جاري وي د کم وخته پورې هغه بنده شي نو د هغې نه پس به بیا چې کوم دی زنانه غسل کوي دا لازم دی ځکه په دغه حالت کې هغې ته لمونځ روژه هر څه په دغې باندې بند وي دغه په دغه حالت کې نجاست کې حسابي نو چې کله ماشوم وشي د هغې نه پس چې کوم د وینې سلسله جاري وي نو په هغه حالت کې به هم چې کوم دی د هغې نه کله مکمل شي وینه صفایي راشي د هغې نه پس به دا غسل کوي په دغه حالاتو کې چې کوم دی دا غسل دا لازم دی دا څلور سببونه دي خروج د مني دی دویم چې کوم دی
حفشه چې دخول د حفشي وشي په فرج اخوا که فرج او که دبرو که هر څه خو چې د حفشي دخول پکې وشي که انزال شوی وي کې دوی دغه بیا غسل کوي. دریم چې کوم دی دا حیض دی او څلورم چې دی نو دا نفاس دی څلوېښتي چې ورته ویلی شي. او حیض ته هم پښتانه زنانه اکثر بیماري وایي دا زموږ بیماري ده دې دا یو وینه یې راسټارټ په دې باندې به بیا تفصیلي کلیپ وکړو انشاءالله چې دا کومه وینه وي او کوم حالت کې راځي او څو ورځې وي او څو ورځې نه وي نو د هغې باندې به انشاءالله تفصیلي خبره وکړو. دا چند اهم مسلې د دې نه ځان خبرول پکار ډېر ضروري دي. د دې سره واسطه راوستل دې سره واسطه راځي د هر چا چې ښځه خاوني که نه شادي شوده د هغې واسطه ورسره راځي نو ځان ته خبرول پکار دی ځکه چې د دې مسلو سره د دې پاکي دارومدار چې دی نو مخې ته په ټول دین باندې قرآن رخلی منځ او دس کې ذکر اذکار تلاوت عبادت کې نو د هغې ټول دارومدار په صفایي باندې دی. صفایي